دغه خلقو دی 2 یو 3 یو کسانو نبی علیہ السلام له دعوت ورکو وی سیب مونږ سره مدینه ته لاړ شه مونږ کار کړی دی مونږ دا یوازې مسلمانان نه یو مدینه کې بلا ماشومان او ډېرې ښځې او ډېر ځوانان نور مسلمانان دي دلته تا ته تکلیف رسی او ستا مرګرو ته تکلیفونه رسی او ښکارم څوک منځ او دس عبادت ته نه پرېږدي او مرګري دي په لوی عذاب کې مبتلا دي واقعي د حضرت بلال واقعات تاسو ته مخکې دي د حضرت خباب واقعات تاسو ته مخکې دي تر دې حده پورې چې حضور پاک مبارک به د ګریوان نه نیوه او دا ګریوان له به یې وله زورونه ورکول او مرۍ ته به یې وله څادرونه اچول او ځمکې ته به یې راغورځاو او په شا مبارک یې ورته لري او پیروانونه د سارو اچول او په لارو کې به یې ورته غنې او دا قصې پسې اچولې نو دلته ستا او ستا ملګرو ته ډېر لوی تکلیف دی جندم سخت دی نو موږ تاله دعوت درکو مدینې ته راځه نو حضور پاک د الله په حکم هغه دعوت قبول که حضرت عباس په دې موقع ولاړو دې دړه نه که مسلمان و خو د خولې نه لا نو د خولې نه مسلمان نو دی وی د مدینې خلکو ته وی د مدینې خلکو زما د ارواره تاسو کم خوا بوځئ دلته خو یو لوی قوم دی څوک ورته غږ نشي کولی جګړې به ورسره کوي کنزل به ورته کوي خو د قوم په وجه محفوظ دی نو مدینې ته به یې بوځئ هلته قوم نشته څوک خراب نه کړي تکلیف ورته ونه رسئ هغې ورته وي ته اخلاص خو تی مونږ ته حواله که مونږ پیشه او دی پیشه وی ګورې که زما دې رواره ته چا تکلیف ورساو نو زه به ستاسو ره دې 2 یو کسانو نه تپوس کوم دې ګورې مه بوځئ د دې مکې نه نو حضور پاک له هغې دعوت ورکو نبي علیه السلام قبول که رسول الله مبارک فرمایي وی ما ته په خوب کې خدای 3 ځایونه وښول یو راته خدای شام کې یو علاقه قنصرین وښوله یو راته خدای په یمن کې یو علاقه یمامه وښوله او یو راته خدای پاک د کجورو یو زرخیزه ځمکه وښوله مدینه وی ستا خوښه د دې 3 کې انتخاب کوه کومه دې خوښه ده دې 3 کې یوه خوښه که نو یو روایت کې راځي چې الله وی ما دله دا مدینه خوښه کړه بلکې راځي حضور پاک وی امام خوښه کړه نو څه خبره دواړو کې تطبیق آسان دی الله به هم خوښه کړي او د پیغمبر زړه کې هم خوښي وله پیدا کړې نو مدینه یې ورته خوښه کړه نو صحابو ته وی زه مدینې ته روان شئ دا په ذوالحجه کې دا دعوت چې ورکه دی په ذوالحجه کې د لوی اختر په میاشت کې ورکه د لوی اختر میاشت ختمه شوه نو نبی علیہ السلام بیا د صحابه راغونډ کړل وی زه ما ته الله ستاسو د هجرت کور ښودلی ده خو ښکاره نوم یې وانغی چې مدینه ده د کجورو ځمکه ده او شګلنه ځمکه ده او اواره زرخیزه ځمکه ده او بیا چې څوک به تلل هغې ته به یې سره پټ نوم اخیسته وي مدینه د دې نوم دی یثرب بیا ورته پخوا وي یثرب وی ځای هغې ته ځان رسوی نو یو کس 2 کسان به تلل مدینې ته هجرتونه شروع شو دا د پیغمبر علیه السلام په حکم چې مدینې ته صحابه هجرت شروع کو دی دې د محرم په میاشت کې هجرت شروع کو ذوالحجې د لوی اختر پسې دې میاشت کې نو اسلامي تاریخ د دې نه شروع شو یو 2 3 به تلل حضرت ابوبکر صدیق څوک به پټ تلل او څوک به ښکاره تلل څوک به پټ د شپې وتل څوک د غرمې به وتل حضرت عمر راغی نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښته وی صاحب ما ته اجازت ته لاړ شم یو توره راواغشته او د مکې د بیت الله نه طواف وکړو او ټول کافر د مکې مشرکان ګیر چاپېره ناستو توره یې ورته وړقوله ای خلکه وی زه پټ نه ځمه زه ښکاره روان یم یثرب ته ښکاره روان یم او هجرت کوم د پیغمبر په حکم او که پچا کیمانی را میدان ته دي شي څه چیلنجونه راکې نوی قدر کیمانی پلار کی میمانی را میدان ته شي اخو ښکاره له څوک کچه کمزوري مسلمانان به پټ تلل حضرت ابوبکر راغی حضور پاک نه اجازت وغوښت د هغه دا خیال و چې ګوي نبي علیه السلام به نه ځي لکه حبشې ته مسلمانان تلي و حضور پاک نه تللی دی خیال و چې دلته به هم حضور پاک نه ځي موږ به ځو نو وی د الله رسوله ما ته مې اجازت وکړه چې زه هجرت وکړم وی ته صبر کوه بس پوه شو وی صاحب لکه ځان ته مې ایساری ستا مې اراده شته وی یو زما مې اراده شته یو ځای به ځو نو 2 خانې واغېستې
او په هغه دوو خانو باندې به د غټ کیکر پاڼې خوړې ښې سربې کړلې. نو حضور پاک ورغې وی ما ته مل اجازت کړی دی. وی صاحب دو خانې ما هم د دې دپاره ساتلي دي، دا یوه ستا شوه او یو زما ده. نبی علیہ السلام ورته وی ډېره ښه ده، خو دا په څو پیسو دی اخیستې چې دې پیسې درکم؟ وی نه صاحب دا مې تاله خیراتي اخیستې بې پیسو ستا ده. وی اما بغیر ثمن فلا، وی بې پیسو یې نه الم، پیسې به درکوم. ناول علما لیکي وی دا ډېر برکتي سفر و او د ثواب سفر و. نو د رسول الله مبارک د اراده و چې دا زه په هغه څاروي کوم چې خالص زمی زما په پیسو شوي چې پوره ثواب ماله خدای پاک راکړي. نو صحابه لاړل، چې صحابت لاړل مدینه مکه خالی شوه ورو، مسلمانان خو ډېر شوي دي. نو دوی سره یره پیدا شوه چې نبی علیه السلام چېرته ونځي. نو دارالندوه د دې د مشورې ځای و، په هغې کې میټینګ وکړو. په دې میټینګ کې شیطان هم شریک و، د یو نجدي نجد دغې ټولې علاقې ته وي، د مکې نه د عراقه پورې چې کومه علاقه ده دې ته نجد وایي. پکې ناستو د یو سپینګیري حرامي په شکل. نو دوی مشورې کولې، میټینګونه کول. نو چا وی جیل کې به یې واچو، نبی علیہ السلام یې یاد کوټه کې به یې بند کړو. نو دې پاسېد وی نه ګورې دا کارونه کې لوی قوم یې د نه به اخلاص کی. چا وی د وطن نه بار به وشړو. وی پام کوئ ډېره خوږه ژبې ده، که باره مشړ ځان له به ملګري پیدا کړي په تاسو به حمله وکړي. چا وی ابو جهل پاسېد وی مړ به یې کړو. نو دا شیطان پاسېد د انسان په شکل وی زنده‌باد، دا خری ده، وجل پکار دی. خو د دغه وجنې به یې څوک، د ده خو ډېر لوی قوم دی، د قوم مقابله به یې څوک کوي. نو دا پاسېد دا شیطان وی زه راته چل خیم، وی د قوم نه یو مشر راغونډ کې، نو په شریکه په املا وکړي. نو قوم به د چا نه بدل اخلي، د هر قوم مشر پکې شامل کې. بس په دې فیصله شو. دی خوا شیطان ناسته په دې میټینګ کې مشورې ورکوي. هلته حضرت جبریل علیه السلام ناسته، هغه ارسه اوري. جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته الوی. ولی جبریل چې څه کوي د الله په حکم یې کوي. قرآن شریف کې الله فرمایي، یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړو، وی ته موږ له زیات ولې نه راځې؟ وی وما نتنزل الا بامر ربک، وی موږ د خدای د حکم نه بغیر نشو راتلی، چې خدای حکم وکړي راځم. نو راغی وی میټینګ ستا خلاف وشو، بېګاله به در باندې حمله کوي. وی څوکم؟ وی د شپې به وځي، موږ به الله به د حفاظت کوي. نو حضور پاک سره په دغه حال کې د مکې د مشرکانو امانتونه پراته. حضرت علی صاحب یې راوست او په خپل بستر یې سملو او هغه امانتونه یې وله ورکړل. وی دا واله، او چې سار وختي شي نو دا یو امانت چې د چا دی هغه ته به خپل امانت ور ورسي. او د شپې د شپې په منځ کې را پاسېد او شګې را واغېښتې او دی پیوي شاهت الوجوه شاهت الوجوه، د کافرو دا مخونه د خړ او تور شي. او دغه آیات یې وي چې څنګه دی اانذرتهم ام لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. دا آیت یې وي او شګې واغېښتې هغې ونستلې او جبریل اسلام ورته اوس بار روزه روت. الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ور رسول. قرآن شریف کې الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وی ظاهر کې خدا شګې ته ایښتې دي، خدا شګې تا نه دي ایښتې، دا چا ویشتې دي؟ دا مه ایښتې دي. ستا لاس کې طاقت ما پیدا کړی دی او د کافرانو سترګو ته دا شګې ما رسول دي. کم یو کار چې د انسان نه صادر شي او د عام عادت او عقل نه خلافي، د هغې نسبت الله ځان ته کوي. حضور پاک فرمایي د کافرانو سترګې مګلې او ما ته بق بق قتل خو سترګو کې شګې پرتې وې، دې نه لیدم. نه اغلا حضرت ابوبکر صدیق کرا، هغه ته یې بار روزه هغه یې راوویسته او نیغ لاړل غار ثور ته. هغه وخت کې د مکې مکرمې نه بارو او دې زمانه کې په مکه مکرمه کې نږدې دی یو غټ غر دی او د هغې په سر کې یو غار دی، تقریبا 2.5 میله یا کم و بیش. دومره مزل دی دې غار ته چې سړی برخیږي. نو دواړه لاړل هغې غار ته، هغې غار کې دننه پټ شو. دا د خدای په حکم باندې.
ځکه دې غار کې پټ شو. د مکې کافرانو خو سوچ کو چې دی لاړو مدینې ته ورته پته وه، نو لارې ورپسې څارلې، او حضور پاک دلته پټ و، دا چاته پته نه لګېده چې دلته دی. نو الله د غار په خوله کې یو اونه زرغونه کړه، د غنو والا زغي، او یو کمتره راله دا صحرایي ځان له جاله جوړه کړه، او بیا پکې کېناسته، هګۍ پکې واچولې، او کافر لګیا دي منډې ترړې وي، کله داسې وي او کله داسې وي او کله داسې وي. دې غار له مره ورسېده. حضرت ابوبکر صدیق ډېر هوښیار و. بعضې مورخینو لیکلی دي چې دې غار ته ورختل او دې غار ته مزل لږ شو، نو حضور پاک ته وی صاحب کافرو سره هغه خلک هم شته چې د قدمونو نه معلومات کوي، نو ممکن ده چې زمونږ په قدمونو پسې دلته راورسي، نو ته داسې وکړه چې ما ته لږ راپوږه شه چې اوچت دی کم، چې ستا د قدم نښه دلته پاتې نه شي. دا بعضې مورخینو لیکلی دي. نو دا غار د خولې پورې لږ غوندې پوږه یوړه. دونه قرباني به څوک وکړي؟ نو واقعي بیا هغه قدمونو والا راوستل، نو چې هلته ورسېدل وي دې ځای پورې خو د دواړو قدمونه دي، دې ځای نه دې خوا د یو کس قدم شته او د بل د قدم خاپ هم روان شوی دی، پته نشته چې څه شو. نو یو کافر غار لره ورسېد، هلته یې متیازې کولې. نو حضرت ابوبکر نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله هغه دې مونږ ته ګوري. وی ګوره مه یریږه، اذ یقول لصاحبه، اذ هما فی الغار، غار کی دی دواړه، اذ یقول لصاحبه، خپل مرګري ته وای لا تحزن، مه یریږه، ان الله معنا. لا تحزن معنا مونږ کو مه یریږه، دی غلطه معنا ده. حزن او خوف کې فرق دی. خوف هغې ته وایي چې سړی په ځان یریږي، او حزن هغې ته وایي چې سړی په بل یریږي. لکه په زوی یریږي نو حزن به استعمالیږي، یا په مال یریږي، او یا په دوست یریږي، یا په پلار یریږي، نو حزن به استعمالیږي. دلته لا تخف نه دی راغل. حضرت موسی علیه السلام چې کله امسه وغورځوله، د هغې نه مار جوړ شو، نو الله ورته وایي لا تخف، مه یریږه، ځکه هغه په ځان یریده چې د مار په ما چک ولې ونه لګی، نو معنا دا کو چې لا تخف، مه یریږه. او دلته لا تخف نه وایي لا تحزن، معنی څه ده؟ ابوبکر په ما مه یریږه. ابوبکر ځان د ځان فکر وسره نو، هغه سره د رسول الله مبارک فکر. لا تحزن نه معلومیږي. اذ یقول لصاحبه، خپل مرګري ته وایي لا تحزن، په ما مه یریږه چې ما به دا کافر ونیسي، ما باندې مه یریږه. په ځان دې نه یرید، په حضور پاک یریده. ان الله معنا، الله مونږ سره دی، ستا مرګري دی او زما مرګري دی. او ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ابوبکر دا هغه دوه متعلق د څه خیال دی چې درې مو سره الله دی. بعضې خلک دلته د ابوبکر شان کې ګستاخي کوي. یاره وایي که ابوبکر د نبي علیه السلام سره په غار کې ملګری دی، نو خو د غار ملګری دی که نه؟ یوسف علیه السلام سره په جیل کې چې کوم ملګري وو، نو هغه کافرانو، نو د مرګرتیا څه اعتبار دی؟ یوسف علیه السلام هم وایي هغه خپل اذ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. هغه هم د جیل ملګري او کافرانو. نو ګوره هلته صاحبی السجن وی د جیل ملګري، او دلته یا صاحب الغار نه وای، اذ یقول لصاحب الغار نه وای د غار ملګري. دلته څه وای؟ اذ یقول لصاحبه، خپل ملګري. هلته د جیل ملګري دی. د جیل ملګري مسلمان هم کیدی شي او کافر هم کیدی شي. او دلته د غار ملګري ورته نه وای، دلته وای اذ یقول لصاحبه، خپل دوست ته وای، خپل ملګري ته لا تحزن مه. پاغې کې غستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې ننوتېده، اونه نه ماتېدله. او کمتره جالې ته وګوره د کمې زمانې ده. او لا جولاګې کاکا راغی، هغه پکې ځان له کرښې مرخې جوړې کړې. جولاګې راغی، هغه پکې ځان له کرښې مرخې ووالې چې مکمل بند شي. نو واپس رالل. سیوطي صاحب رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې یو بله واقعه هم لیکلې ده. وی هغه غار کې دننه کندې سوړې وې. زه حواله مې درکړه ده. نو حضرت ابوبکر ته یو ټوټه وه،
نو په هغه ټوټه باندې هغه سوړي موړي بندې کړل او یو پکې پاتې شو. وی په هغې کې خپله پونده کېښودله او ډډه یې وواله غار ته او حضور پاک د حضرت ابوبکر سیرې ته ډډه وواله. وی دې غار کې چې تمار و راغی او د حضرت ابوبکر دا خپې وچیچله. نو دې که ځان لقی خو نبي علیه السلام راویښېږي دې وخت کې هغې وده دي. نو اوښکې ته بیګې روان دی او هغه مار دې مار ټکونه ورکوي اوښکې ته بیګې. نو د ده اوښکې د حضور پاک په مخ مبارک را پرېوتې. نو راویښ شو. ولې ابوبکر ولې جاړې؟ وی صاحب په دې غار کې څه دي وخوړم. وی دې خوا که خپه. وی صاحب تا به وخوري. الله اکبر. خپه دې خوا کوم نو تو نه خوري. حالانکې مار چې خپې له ټک ورکړي څومره تیز زهري څو خپه کم ځای ټینګولی شي دې ته مینه وایي. وی ته دې خوا که نو خپې والا دې خوا کړه نو مار ترې راووت. نو حضور پاک د حیواناتو سره هم خبرې کړي دي. دا معجزه وه د نبي علیه السلام. اوښې سره یې خبرې کړي دي اوسۍ سره یې خبرې کړي دي د مختلفو حیواناتو سره. سلیمان علیه السلام به میږی سره خبرې کولې. یا ایها النمل ادخلوا الى مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. نو سلیمان علیه السلام ته بیا تپوس کړي خبرې. هدهد سره خبرې نه دي کړي ملا جرګک سره. نو نبی علیه السلام مار سره خبرې وکړې د ما دا ملګری دی ولې وخوړه دا ولې دې زیاتې وکړو. وی صاحب دې علاقه باندې یو پیغمبر تېرېده یو ځل او هغه سره ملګري. نو هغه پیغمبر خپلو ملګرو ته وی د آخر زمانې د پیغمبر دا صفت دی او به هجرت کوي نو دې غار کې به څو شپې کوي. نو ما وی زراشه بس دې غار ته ننوځه بار به خوراک لوځم او دې غار ته به راتلم که د آخر زمانې پیغمبر به چته ولیده. وی نن را باندې خشته خوشبو لګېدله. ما وی معلومیږي چې هغه پیغمبر جوړ راغلی دی. نو په سوړو مې چکر و ټولې بندې وې. نو دام راته بنده وه نو ما په دې وجه ټک ورکړی. بیا حضور پاک خپلې لاړې مبارکې د ابوبکر د پوندې نه تاو کړې. خدای پاک جوړ کړو داسې شو لکه چې اړو څه چیچلې نه. زه وایم هغه سینه څونه قیمتي ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته ډډه واله او هغه خپه څونه قیمتي او مبارکه ده چې د حضور پاک مبارکې لاړې ته تو شوې. ابوبکر صدیق لوی مقام دی په ټولو صحابو کې. دا زموږ د عقیدې باب دی. ګورئ په ټولو کې بهترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق دی. بیا حضرت عمر فاروق دی. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي لومبي له لسو کسانو نومونه اخلي. د لومبي د ابوبکر نوم اخلي ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه. لومبي نوم د حضرت ابوبکر الخدیب جنت دی. او صحابه وی کلم داسې روز مونږ نه ده لیدلی داسې روز چې نبی علیہ السلام له ابوبکر په مخه ورغلی دی ورته موسکی شوی نه دی چې دواړه به یو بل ته مخامخ شو نو یو بل ته به موسکی شو. او بی اسما څه وی چې تر څو زه پوه شوی یم په خبر نو داسې روز په مونږ نه تېره شوې په مکه کې او په مدینه کې چې سهار یا ماښام مونږ کره حضور پاک نه راغلی. طرفین نهار لفظ د بخاري کې یا سهار او ماښام بابو نبی علیہ السلام په مونږ کره راته. ډېره زیاته مینه ده. بهر کیف دغه درې شپې په دې غار کې تېرې کړې. الله حفاظت وکړ. حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر خطا شو عبدالله ابن ابی بکر دی دا عبدالرحمن دی. عبدالرحمن دی بوله د شپې پټ ته او د مکې د کافرانو حالت به ورته بیانو. او دا ابوبکر صدیق داغه د بیبي عایشه یو د مور راوړی رورو د هغه اخیافي رور چې ورته وایي د هغه یو غلام عامر ابن فهیره هغه به اوښه سروله د غار ثور په خوا کې او د شپې به اوښه بره وخېجوله د هغې نه به پی واغېشتل او حضرت ابوبکر او نبي علیه السلام باندې به اسکل او بیا به پیشمني اوښه را روانه کړه چې څوک را باندې پی نه شي. نه هغه به هم د مکې د خلکو حالات ورته وي. 3 ورځې پسې بیا دوی ته حکم وکړي زمونږ اوښانې راولئ. نو دواړه اوښانې بوتلې. بیبي اسما هغه ته ذات النطاق وایي ذات النطاقتین د هغې یو نطاق و.
نطاق اوسم بعض عرب خلق اچي د دې پرتوګ د پاسه یو دغه غوندې اچي یو بدویم پرتوګي د پرتوګ د پاسه اسی نیمګړی غوندې وي د حفاظت لپاره دا ښځه اچي هغې کې د پنسو ځای یو شانتي وي دا به د عربو زنانه وچاو نو هغې وی زما یو کمربند و نطاق وی هغه مې په میند باندې وشلاو نو وی نیم مې دا هغې له په یو تیلی کې خوراک بند کړی نو د هغه تیلی خوله مې ولا پې وتړله او یو مې ولا درستخان په شکل انیم کېښوده چې که تاسو خوراک خورئ نو دا هم درستخانې د څلورو کسو قافله روانه شو یو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو هغه غلام عامر ابن فهیره او یو عبدالله ابن وریقت دا یو دلالو دلیل ورته وایي لارښودونکې قافلې چې به کله هم تلې نو بغیر د رهنما نه به قافله نه تله ده ته به لارې معلومې وې دی ورسره لارښودونکی دی نبي علیه السلام ورسره په اجرت فیصله کړې و حالانکې دی و کافر وی مونږ په داسې لار بوځئ چې هغه ناشنا لارې وی ډېره ښه ده نو دا 4 کسان قافله د مکې نه مدینې ته روانه شو رب العالمین قرآن شریف کې فرمای الله قرآن شریف کې فرمای آیات هغه سرمیر شو چې اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين قاری صاحب سر څنګه دی نصرنا اولنا چې تاسو که د سره مدد نه کوئ که تاسو د سره پیغمبر علیه السلام سره دشمنی کوئ نو الله ورسره مدد کوي الا تنصروه فقد نصره الله الله فرمائے الا تنصروه که تاسو ورسره مدد نه کوئ فقد نصره الله الله ورسره مدد کړی دی اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبهما لا تحزن ان الله معنا نو چې روان شو نو د مکې یو غر د پاغې ودرېد او د مکې ته مخ کړی الله ډېر ګران کار دی ګوره یو سړی عمر له د خپل وطن نه وځي او بچیم ته ابوبکر نه بچي پاتې چې دی وخت کې اوس زامن هم پاتې لوڼ هم پاتې او کور هم پاتې او د حضور پاک لم ارسه پاتې دی هېڅوک نشته کور پاتې شو او یوازې کور نه تیار کټونه او بسترې هر څه پاتې او قوم پاتې او هغه وطن چې کوم کې خلپوسې کړي دي پاتې اسانه خبره او بیا د ټولو نه لویه خبره ګوره عجیبه ده دې باندې سوچ وکړئ کور وطن بچي ښځه رشته داران پاتې کېدل خو څه کې بیت الله پاتې شو د خدای عظیم کور چې چا نه به تاوېدل طواف پې کو اسانه خبره ده نو مکې ته مخ کړي وی ما حبکې ډېره زیاته مې خوښې ما حب البلاد الیه د ټولو ښارونو نه ما ته والله ته ما ته ډېره زیاته خوښې وی که ستا قوم زه نه وې ویستلی لولا ان قومکې که ستا قوم دې مکې ته مخ کوي لم یخرجوني زه نه وې ویستلی ما سکنتو غیرکې ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی ستا قوم مې نه پرېږدي ځکه در نه روان شو نو د مکې نه ووتل د 4 کسو قافله چې روان شو حضرت ابوبکر صدیق فرمای وی دغه ورځ مظلم وکړو د شپې متواتر مظلم وکړو او سبا لم ټوله ورځ مظلم وکړو یو شان نو چې مظلم وکړو او د مکې او د مدینې په منځ کې که تاسو حج له تللی خدای م بوزه نو څومره اونه بوټي نشته داسې پوټینې د کیکر بوټي دي اونه نشته کاڼي دي اوبه نشته لق دق میدان بیابان دشتونه او کاڼې او شګې وی یو غټه تیږه راته راښکاره شو ماسپښین نه پس ټیم کې شواروس پس یو نیم شواروس پس نو چې مې وکتل د هغې لږ سوری و وی ما هغې ته اوښه روانه کړه مرګي ته چې دې ته دغه ځای له لاړ شي نو یو بل شپونکی و هغه مو هغې له را روان و هغه سوري له خو چې مونږ یې ولیدو نو هغه ودرېد نو وی د هغه تیږې د سوري لاندې ما نبي علیه السلام ته یو څادر واچو چې صاحب دلته ارام وکړه
تاسو اندازه ولګوئ چې د کاڼي سوري به څنګ سوري سوري خو دی خو توبې سونه او لاندې شګه ده او د پاسه پې ټول ورځ نور لګېدلی دی چې شګه به څومره ګرمه وی حضور پاک سملاست نو چې سملاسته نو ما هغه شپونکي ته وی څوک نو د مکې د یو سړي نوکر ما وپېژند مې چې ماله به لږ پی راکې وی او بلکل راشه نو ما د هغه یو ګډه یا چیلې ولوشله وی چې مې ولشله د پاسه مې پې څادر واچو ځکه شګې الوتلې چې شګې پکې پرېونځي نو ما سره اوبه مې پکې واچوې ځکه پی ګرم و چې دا پی لږ یخ شي وی چې رالم نبي علیه السلام پاسېدلی وی ما ورته هغه پی ورکړل لسی مې وله ورکړه چې صاحب دا واله وسکه دقه لسی حضور پاک یو نیم شوان اوس پس وسکله روان شو وی په لارې یو قافله مخې له راله هغې کې حضرت زبیر او د نبي علیه السلام د ترور زوی دی وی هغه او د ابوبکر زوم دی وروسته یې زوم کېږي دغې وخته پورې لا زوم نه دی هغې یو 2 څادرې مونږ له راکړې وی په هغې ډېر زیات خوشحاله شو دلته د مکې خلک پوه شوي چې نبي علیه السلام خو موږ نه ووت نو هغې خپل میټینګ وکړو فیصله یې وکړه چې که چا نبي علیه السلام جمدې راوسې د هغه سر مبارک راوړو یا ابوبکر نو 100 خانو انعام دی پکې ما دا اجرتي قاتلان دا ټول په دې لارو کوڅو کې خواره دي ځکه 100 خان ګټل خو داسې دي لکه 100 موټرې چې سړی ګټي منډې ترړې دي سراقه ابن مالک مدلجي دغه وخت کې لا کافر دی دی وی زه په یو مجلس کې ناستو وی دی کې چا یو اطلاع راکړه چې د دریاب په غاړه یو قافله روانه ده او دوړې خطې مو ولیدل نو وی زه په پوه شم چې دا د نبي علیه السلام قافله ده خو ما چې هسې نه بل څوک رانه مخکې نه شي نو ما ولا آواز ورکړه چې نه دا هغوی نه دي دا لار ما کتلې ده دا بل څوک دی وی دوی سره ناست وم چې را باندې پی نه شي نه غلې غوندې پاسېدم وی کور ته لاړم وی ما خپلې وینځې ته ووې چې داسې وکړه چې د ما اس وباسه او د کوټې شاته ودروه که په دروازه وځم نو دا خلک پیږي بل څوک رانه مخکې نه شي د انعام بل څوک ونه ګټي د حضور پاک سر پسې وځي الله اکبر نو وی د کوټې شاته هغه اس ودرو نو وی زه په کوټه وختم او وی د نیزه مې لاندې په ځمکه خښه کړه او په نیزه مې ځان ورغورځو لاندې کوشم توره مې غاړه کې ده او په اس باندې مې خپه ور واړولو پونده مې ورکړه وی چې ورسېدم وی داسې ځای چې نبي علیه السلام مونځ کې ابوبکر ورسره ولاړ دی وی حضور پاک نیک متوجه دی مانځه ته او حضرت ابوبکر داسې یو خوا بل خوا ګوري وی نبي علیه السلام ته الوی چې صاحب هغه دی سراقه راغی وی زه پوه شم چې نبي علیه السلام شونډې مبارکې وړقولې وی خیرې یې وکړې وی داسې کلکه ځمکه وه سخته ځمکه چې وی زما د اس دا دواړه خپې پکې تر سینې پورې ورننوتې او وی زه پړ مخې د اس نه پرېوتم وی بس زه پوه شوم وی ما ورته وی چې تاسو ما ته خیرې وکړئ دې سختې ځمکې ته ګوره او د اس د خپو نه ننوتېدو ته ګوره او ما بس ما ماف کې نو زه به تاسو له فایده در کم خلک به در نه تمبم وی نبی علیه السلام وی چې ښه وی چې اس له مې دیکه ورکړه وی اس خپې راووتې وشڼېد نو وی ما سره هغوی به فالونه اچول عرب به فالونه به اچول نو ما سره یو بټوه وه هغې کې هغه غشي و چې کم غشو باندې خلک پال ګوري وی ما هغه بټوه وړقوله نو یې غشي مې ترې راوویسته چې ګورم پال مې کته چې حمله وکړم او که نه نو چې کم غشي مې راوویسته نو په هغې یې لیکلي چې لا دا کار به نه کې خو ما د غشي ملګرتیا ونه کړه د فال ملګرتیا مې ونه کړه وی هغه 100 خان مې سترګو کې وی بیا مې خپه واړولو چې اصله مې بیا پونده ورکړه وی بیا په ځمکه د سینې پورې خپې ننوتې وی بیا مې ترې معافي وغوښته اسپې مې راووتې وی بیا مې فال وکړ وی فال ما ته وی چې دا کار مه کوه وی 3 ځله مې دا حرکت وکړه وی بس بیا مې ترې معافي وغوښته چې بس تا نه به خلک تنبوم او دا مې اخیري ځل دی خدا مهرباني وکړې چې ما له یو امان نامه راکې نو اوس خو تاسو زه پرېږدم خو هسې نه که سبا ستاسو لاس ته زه درشم نو چې ما ته غږ نه کوې نو د سرمنې په یو ټوټه باندې ما ته نبي علیه السلام یو امان نامه ولیکله
چې کلم ته ماله یا زما مرګرو له په ګوتو ورلې نو دا ټوټه ورته ښایه په هغې یې لیکلي چې سراقه زمونږ د طرف نه په امن دی. او ما ته وویې چې سراقه ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم. نو ما وخندل، ویې چې په خپله د خپل وطن کې هم ځای نشته او دعوې دونه غټې غټې کوي چې د کسرا د بادشاه او د هغه د بنګړو د تاج د اخیستو دعوې کې. وی هغه وخت مې وخندل. یقینا ګورې بیا همغسې وشوه. دا سراقه خدای وروسته مسلمان کړی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه. نو چې کومې کمانډر ان چیف و سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، نو حضرت عمر ورته وی د کسرا چې څومره سامان دی دا به ټول په یو شي کې بند کړي او مال به محفوظ مدینې ته راولېږي، هغې له به ګوتې نه وړی. نو چې د کسرا علاقه فتح کړه نو د کسرا مخصوص سامان چې څومره هغه ټول په یو صندوق کې بند کړه او یو سړي دی ورکوي دا مدینې ته حضرت عمر له ورسوه. چې راویې رساو او هغه صندوق یې وسپړده نو تاج هم پکې و او د کسرا جامې هم پکې وې خو بنګړي پکې د کسرا نو. پخوانو بادشاهانو بنګړي یې چول، دا د ډول لپاره لکه مونږ خلک چې ګړی سینګه اچو. نو وی ولاړ شه واپس شابه ځان رسوه دې کې د کسرا بنګړي نشته. نو استازي بیا ولېږه، دا خو د میاشتو مزلې وې. نو چې لاړ معلومات یې وکړل نو بنګړي ته چوچت کړي نو هغه یې راواغېستل، هغه یې هم ورکړل نه ویړل. حضرت عمر ته چا وی په دې څه کې؟ وی د حضور پاک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم او د هغه د خولې مبارکې نه وتلي و چې د هغه تاج او بنګړي په سراقه ینم، نو هغه ارمان پوره کوم. ما ته پته وه چې تاج یې مشته او بنګړي یې مشته. نو مدینه منوره کې یو لویه جلسه مقرر کړه، صحابه راغونډ کړل او سراقه ته یې وی راشه سراقه د حضور پاک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کو. هغه تا ته څه ویلي چې ستا په سر د سراقه تاج وینم او ستا په سر پلاس کې سراقه د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او دیم په هغه جهاد کې شریک و سراقه. سعد ابن ابي وقاص ته وی سراقه به م رالیږي، سامان هم د کسرا راولېږه او دیم راولېږه. نو په مدینه کې بیا د کسرا تاج سراقه ته په سر که او په لاس کې ورته اقه بنګړي واچول. وی د سرو زرو بنګړي سړو له اچول ګناه ده، منع دي، دا به بیا وباسې ځان له خرڅ کار څه چې پکې، خو د حضور پاک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کړو. ویلي د هجرت په موقع درته وی او امیر المؤمنین ویلی وی ما هغه وخت سره وخندل، واقعي دا د نبي علیه السلام پیشنګویي شو. نو دی بیا را رخصت که سراقه، نو دو بیا دروغ نه وی، د پیغمبر دشمن دی لیکن اخر ورځ د پیغمبر دفاع کوي، حفاظت کوي چې څوک بم په لاره تلل دا اجرتي قاتلان د به ورته دا لار ما کتلې ده، نور به دروغ نه وی، دا لار مې کتلې ده. نو خلک به یې تنبول بهر کې روان دي مزل کوي 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 او په غرمو کې کوي او د اوښ مزل ګوره ډېر ګران کار. د عرفات میدان کې هلته کې د اوښانو درولي او ډېر خشتې ښکلې ناوې کړي او په دې اوښ د پاسه ډېره مزېداره خشته پسته ګدۍ مچولي ډېر اعلی او د پاسه پې قالین پروت دی، قالیني ګدۍ او د بره نه پې د ټانګې د ټاپ په شانتې یو ټاپي چې نور پې نه لګي. نو دا خلک پې 15 ریاله ورکوي لږ غوندې په هغه ګردۍ څوک پې پټوان وباسي. ما سره ملګري وو، نو ما ملګرو ته زه خو په دې اوښ لږ مزل کوم، مې سنت ادا کوم. اسې خو څه دغه نشته، خو مې نبي علیه السلام پې سورلي کړې ده، نو مې زه هم پې لږ غوندې سورلي کوم چې سنت ادا شي. کیمرې والا راغی وي زه نه پټو بنټو به نه وباسې، پټو ګناه ده. نو صاحب هغه اوښ ته وختم، هغې ته یو ډرم غوندې تړلي، په ډرم مې خپه کېښوده او په هغه اوښ مې خپه ور واړلو پرې کېناستم. هغه اوښ والا ته مې ما په دې ټول عرفات کې ګرځئ. نو هغه وی دی به 100 ریاله راکړې. هلکه مې ګزاره وکړه، خیر جوړه مې ورسره وکړه، خو مې ټول هغې په ټول عرفات کې څه کوې، مې زه سنت ادا کوم. نبي علیه السلام په اوښ سورلي کړی، زه پې کوم. یاره صاحبه چې کېناستم او هغه اوښ پاسېده که نه، ځان له نخره وه، کله به داسې شو، کله به دا سر ښکته شو، کله به په ښي طرف شو، کله په ګس طرف شو. خدایه دا مې څه غلطي وکړه، غورځېږم ته کلک مې هغه ټول دغه نیولي و، هغه کتې متې و قصې پسې هغه پاسېدل، ځان له مستقل جزل وتلو، کله به په یو طرف شو کله په بل.
خیر چې پاسېده او بیا روان شو او لږې وګرځولم او واپس یې کوزولم نو ماله جړه راله بې اختیاره. نامرګري ما ته وایي چې ګنې هغې دا خیال چې ګنې دی ویرېده وجړل. نو یې ګوره تا پې دونه مزل وکړو ویرېدې ما یې نه ونه یرېدم، خو ما ته د حضور پاک مبارک هجرت را مخکې شي په دې ګدی پرته را پستا او بره پې د ټانګې ټاپ دی نورم را باندې نه لګي او قالین پې پروت دی او خپې مې په رکاب کې ورکړي دي او مې املا مې خوږېږي ځکه د اوښ ګرځېدل خو اوار نه که نه خو دونچاقې وی او ما پې دا لږ غوندې نیم کیلومیټر مزل وکړه 1 کیلومیټر او مې ټوټې مې خوږېږي املا مې خوږېږي او مې د دواړو جهانو مبارک سردار پې 4.5 میله مزل کړی دی او د پاسه پې ګدیم نه وه او نه رکاب و چې پکې خپې ورکړي دي او نه پې د پاسه ټاپ و چې د انور نه یې بچ کړی دی او نو بشته په لاره نه سوري شته د تیږې سوري ته دمه کوي دا د الله دپاره مونږ څونه نخرې کوو مونږ وایو مونږ د خدای دپاره دا وکړل دا وکړل 2 رکعته نفل چې وکړو بس مونږ د پیغمبر دعوې بیا کوو. تهجد خو چې چا یو 2 رکعته وکړل خو هغه وایي چې بس اوس دغه ته ورسېدم زما جنت فردوس ځای دی. مونږ څه وکړل خدای له د پیغمبر نه زیات نازبین یو مونږ د پیغمبر مبارک نه زیات خدای ته نږدې دا جون مالم دی غلمو دا مرګ مونږ لم دی غیلمو دا غیب په نظر کې خدای او جنت او زمونږ په نظر کې خدای او جنت نشتا. مونږ کمزوري مسلمانان یو مونږ ته معمولي غوندې عبادت یو لوی شیخ کاري وګوره څونه لوی محنت یې کړی دی څومره د خدای نیازبین او مقرب بنده او څومره تکلیف و هغې ته څونه به کړېدلي څومره به وجود خوښ شوي خو صحابو د دې بیان مونږ ته نه دی کړی. نو زه 1 کیلومیټر نیم ګرځېدلی قسم دې څو ورځې بیا دا ټوټې خوږېدل او دا وجود مې خوږېده او ما وې بس جړه راتله بیا مې هغې مبارک په دې اوښ باندې 4.5 میله مزل کړی دی په دق بیابان کې په کندو کپرو کې د په اوار میدان او په بربند اوښ باندې بره سوري نشته او د دشمن یره پکې لا بیله ده او د خپل وطن سوچ او محبت او مینه پکې لا بیله ده. نو روان دي صاحب په هغه مزل کې نو یو ځای ته ورسېدل ام معبد ورته وایي د هغه علاقې ته ورسېدل. ام معبد یو سخي ښځه وه مشهوره ښځه وه خو دا داسې علاقه ده چې د مکې د ګرف نه بیا بار ده چې ورسېدل نو هلته خلکو ته پته وي دا د ام معبد علاقه ده. ام معبد ښځه مشهوره ښځه سخیار څوک پیژني. نو نبي علیه السلام ورننوت وی مونږ ستړي یو میلمانه یو مونږ لږ پی راکړه هغې وی دلته دمه شئ اطمینان خاون مې ګډې چیلی بار بوتلي سرن لا او مازدیګر ما په ګډې چیلی راولي یو چیلی ګډ حلاله کړم. حضور پاک ورته وفرمیل نه مونږ له حلالوه مونږ لږ پی راکړه. نو یې پی خو شته نه که نه لږ انتظار وکړې دمه شئ نو څاروي د حلالو وی دا ګوټ کې چیلی چې ولاړه ده نه ښځې و پورې وخندل وی دا خو اوچه چیلی ده او وی ناجوړه ده که دا جوړه وي نو دا به سرن له نورو چیلو سره تللی وي ګوره کې به تللی وي ته ګوره شخوند نه وی ناجوړه ده. حضور پاک ورته وفرمایل وی که تی اجازت کې مونږ بیا ځان لوله شو هغې وخندل هغې وی دا نه پوهېږي اوچه چیلی او ناجوړه هغې کې پی کم دي غلام دي نشته نو تسله شئ وی که تی اجازت کې وی زما اجازت دی چې ورغې نبي علیه السلام مبارک په غلام باندې مبارک لاس کېښه نو چیلی شخوند شروع کړ دی شخوند نه و ناجوړه یې شخوند شروع کړ او چې لږ یې غلام زوله ومګړه نو غلام زیړه پایو نه ډکه شوه وی لوښې راوړی نو په خپل مبارک لاس یې هغه ولوشله لوښې ته ډک کړه نو په خپله یې مسکه په ابوبکر صدیق یې مسکه عبدالله ابن ورقط باندې مسکه عامر ابن فهیره باندې مسکه په ښځې یې مسکه او بیا یې ویې راوړه کور کې چې کوم لوښي دله ډک کم د پایو هغې هم تې وله د پایو نه ډک کړل او بیا تې روان شو. چې خاوند یې راغی ای سړي یو ناشنا واقع مې ولید دا ټوله قصه یې ورته وکړه وی دا څوک و وی دا دقسې یو سړی و او ورسره بل داسې سړی و یا ښځې وی دا خو هغه د آخرې زمانې پیغمبر معلومیږي او چې د مکې خلکو پسې د سلو خان وی نام استی دی دا خو هغه تا نه ولې داسې لاړل
ایثارول دی ولې نه؟ وی هغې نه ایثارېدل. بیا څو ورځې پس دا ام معبد او خاوند ابو معبد سره د خپل خاندان نه مدینې ته لاړل او د نبی علیه السلام په لاس یې بیعت وکړه، خدای مسلمانان کړه. او چې دغې د ام معبد مقام ته ورسېدل نو یو پیري د مکې خلکو ته یو څو شعرونه ووایي. معنی دا ده او د نبی علیه السلام مبارک چې کم خاندان او بیبي اسما وایي وی مونږ به سهار ووتو د مکې په غرونو به ګرځېدو، مونږ به خدایه چې د ما بابا حضور پاک به کوم ځای. ډېر لوی فکر و راسره. او دقه رنګې صحابه سره فکر و ډېر انتهایی. حضرت فاطمه رضی الله عنها دا ټول خاندان خو لا په مکه کې دي. مونږ یا خدایه چې دا دی به کوم ځای وي، ډوډۍ به میلاویږي نه، اوبه به وي که نه، دشمن به یې ونیسي او که به ونه نیسي. سار نه ماښامه پورې به په دې سوچونو فکرونو کې د مکې په نورونو په غرونو ګرځېدو او خدایه څوک به یې نیسي دلته به یې راولي او څه چل به ورسره کوي. نه د یو پیري اواز هم واورېده. د هغې شعر خلاصه دا ده چې هغه دوه ملګري چې د خدای د دین په خاطر د مکې نه وتل د ام معبد خیمو ته ورسېدل. بس خو داسې علاقه و چې مدینې ته نږدې وه، بس موږ خوشحاله شوي. نو بیا د هغې نه پس لاړل مدینې ته ورسېدل. نو د مدینې په لار کې ورته یو بل وخت رانه زیات لاړ، یو بل سړی په تمه ولاړو، د هغه نوم بریده ابن حسیب اسلمي و، هم لوی بدماش او هغه سره سل بلکې د هغې نه زیات بدماشان دي. هغې موی چې د انعام به مونږ ګټو. نو صاحب حضرت ابوبکر نبی سلام ته وی صاحب دا خو هغه د بل بریده ولاړ وی الله به مو مدد کوي. ما ظنک باثنین، په هغه دو دې څه ګمان دی چې الله یې دریم دی. نو چې څنګه راغی نه بریده نیزې له ټس ورکړه، خپل لښکر خو سره دی. نو حضور پاک ته وی ستا څه نوم دی؟ نبی علیه السلام ورته مسکی شو، وی ستا څه نوم دی؟ نو او ته په جوش کې وی انا بریده، زما بریده نوم دی. ته ما نه پېژنې؟ هغه لوی بدماش بریده مې نوم دی. نو نبی علیه السلام مسکی شو، ابوبکر ته برد الله عنا عدونا، نیک فالی ته واغشتا. وی زمونږ دشمن خدای سوړ که ښه. ابوبکر وی زه حیران یم چې هغه نبی هغه سره توره ده او نیزي ده او لښکر دی او حضور پاک مسکی دی او نیک فالي اخلي. د کم قوم نه؟ بنو سهم. وی ما ته مسکی شوی خندل چې الله قدر مونږ له الله د خیر یې سره کړه. بیا وی د کمې قبیلې نه؟ وی د اسلم قبیلې. داسې جوش کې وی حضور پاک ورته وی وصلنا بسلامت، د هغې نه نیک فالي واغشته. ابوبکر په خیر ورسېدو. ښه وی نبی علیہ السلام نیک فالي اخلي او خوشحاله دي، مسکی دي او منځ کې دشمن مخامخ ولاړ. او ورته وی ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. عبدالله د خدای بنده او د عبدالله زوی هم حضور پاک کې عجزي ډېره زیاته، مونږ کې کبر زیات دی. کبر حضور پاک کې عجزي، هر مقام باندې خپل عجزي اظهار کړ. د خدای بنده محمد صلی الله علیه وسلم. او ورته څه وایي؟ ابو ریده فورا چې ورته وکتل وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، وی دا مخ تیره دروغجن مخ نه، ستا دا مخ د رښتوني سړي مخ دی. ستا څه دعوه ده؟ وی د الله رسول. وی لاس سره مخ کې لاس یې کېښود د حضور پاک په لاس کې، خدای مسلمان سره د هغه ټول لښکره خدای مسلمان. د مکې نه بېیارو مددګارو ځي او مدینې ته لوی استقبالیه کې خدای رسوي. هغه خلک چې د حضور پاک د سر دشمنانو، هغه خدای د پیغمبر علیه السلام محافظین جوړ کړل. وی د الله رسوله وی مکه کې دشمنان ستا مدینه کې زیات دي، هسې نه څوک تکلیف درونه رسوي. نو که د خوښۍ ته زما په امان کې داخل شنو محفوظ بشي. وی ښه. نو خپل پټکې یې کوز کو او په نیزه کې ورکو او د حضور پاک د وښې مبارکې پړې ونیوه او اواز به یې کوی خلکه خبردار
نبی علیہ السلام د بریده په امان کې مدینه ته داخليږي. که چام نبی علیہ السلام ته پورته وکتل داسې به لکه چې ماته نقصان را رسول. هغه خلک چې د حضور پاک سر پسې راغلي، خدای د پیغمبر علیہ السلام حفاظت کوونکی جوړ، بے یار و مددگار د مکې نه ووتل، بے کس او بے سوک ووتل، مدینه ته خدای لوی جلوس کې داخل، لوی لښکر کې الله د هجری تاریخ دې سره متعلق دی. الله د نبی علیہ السلام ډېر لوی مدد کړی دی بیا، خو بهر کې قربانۍ څو نه دي. مونږ هم دین دپاره څه قرباني خو ورکوو، مونږ څه وکړل؟ مونږ مال کې د الله څه حصه وکړه، مونږ خپل بدن کې د خدای څه حصه وکړه، مونږ په خپل اولاد کې د خدای څه حصه وکړه. مونږ قدم په قدم د پیغمبر خلاف کوو، دشمنۍ کوو، د پیغمبر د سنتو خلاف ورزی کوو، د پیغمبر د طریقو خلاف ورزی کوو، د شیطان په نقش قدم روان یو، خواهشات نفسانیو کې مبتلا یو، دوکې ټګې